یعلا بن مره رضی الله تعالی عنہ صحابي دی وایي زه نبی رسول الله مبارک سره په سفر وم او تاسو ته د نبی رسول الله معجزه هم دی د پاره کې دې شي په زړه کې جذبه او ایمان پیدا شي تا ته پته ورګيږي چې زه د کوم پیغمبر امت یم او تا ته باندې فخر پیدا شي چې زه د کوم پیغمبر امتی زما محترم تا ته په فخر پیدا تا ته د خپل امتیت او د خپل پاور پته نشته ځکه ته په بې حیايۍ کې نښتې یعلا ابن برا رضی الله تعالی عنہ صحابي دی فرمایي وی نبی رسول الله مبارک سره په سفر وم یو پیره مې وکتل یو ځای ته ورلو نبی رسول الله مبارک تشریف فرما شو د خوب د پاره د آرام د پاره نبی رسول الله مبارک ډډه واچوله و چې نبی رسول الله څنګه ډډه واچوله سترګې ورلې سارا و زما محترمو د نبی رسول الله د دغه د پاره گویا د ګارد د پاره د سکیورټي د پاره زه ولاړم ما وی چېرته دشمن په محمد رسول الله باندې په امام الانبیا باندې حمله ونکړي د سکیورټي د پاره ولاړم ما وی که تیر راځي ګزار راځي د ټولو نه مخکې به د صحابي د سینې نه پار کېږي بیا به محمد رسول الله ته رسېږي د زه د سکیورټي د پاره ولاړم چې مې وکتل یو ونه وه د جړو نه راووته او رامنډې والې دا ځمکه شنونه را روانه وه نبی رسول الله مبارک لره ورسېده او هغه ونه په نبی رسول الله راښکته شوه بیا اوچته شوه بیا خپل ځای ته لاړه زه حیران وم ویرېدم ما وی ربا دا ځمکه څنګه وشلېده دا ونه ته څنګه راووته چې څنګه نبی رسول الله مبارک راپاڅېده د ټولو نه مخکې مې ته دا تپوس وکړو ما د الله رسوله یوه ونه د دې دپاره راوتې وه چې د خپلې ځمکې جل نه راوتې وه راله په تاسو باندې گویا اواز وکړو واپس لاړه نبی رسول الله وی ها دا داسې ونه ده هذه شجرة استأذنت ربها دا یوه ونه ده چې زما د رب نه تپوس وکړو چې ربا نن امام الانبیا ستا محبوب محمد رسول الله راغلی دی پنام نه زما رب فاذن لها زما رب ول اجازه ورکړه دی په ما سلام واچو او کومه ونه چې په ما سلام واچو دا ونه په ما سره جنت کې یو دی ټول تر سبحان الله زم ته د کوم پیغمبر امتی تا ته پته نشته د ما محترم ته د کوم پیغمبر امتی ته د محمد رسول الله امتی ته د محمد رسول الله امتی زما محترم او تا ته د خپل امتیت د پاور پته نه لګیږي ځکه ته په بې حیايۍ کې مبتلا یې د ما محترم या हबीब सलाम अलैका सलाम